सदर मुहतरम और ज़मा मुहतरम व मशरान व कशरान, वक्त देर कम दे मनमख के मोमतासो द उलमाओ और द बुजुर्गानो तकारीर औरिदली भी बिया नाजिम से ज़मा मुताल्लिक द खत्म नबूवत मौजू बांधे बहस को स्तासो पर मख के और फरमाइल अजीजान ज़दागेन अलग गुंदे बरअक्स के गम खत्म नबूवत ते खलक अलमनी चावल नबूवत खूपी जनी कर यो सड़ी नबूवत पे जंदले नहीं नो दागे खत्म बच पुई गया असो कोई गई खत्म नावल बे उत्सो खबरे सरा पदी को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो को चरता पैदाओ दाल्ला और सरा से ताल्लुक अजीजान दा द मक्के मुअज़्ज़मे पे यौ उछत खानदान के पैदा और ब्या द सलवेख कालो पर उम्र की अल्लाह नबूवत वर्कन गार हिर्रा और तवई पर मक्का की मिना की यो गार दे पास पर सर के दागी यो गार दे पदगा गार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शपग म्याशते दा अल्लाह पर जिक्र फिक्र के बा मशगूलो च उमर पकम औरज सलवेख्त काला पूरा शाह नो जिब्रील अलैहि सलाम रागे और द कुरान करीम यो चो आया तूने वर्ता पर कागज लिखली राव और वर्ते वो फरमाइल ची इकरा दाउल वाला सरदार कौनैन वर्तवी ची मा न बेकारेन ज दानशम लुस्ते ज कच ज पड़ा हुआ नहीं अगर ब्या इकरा ब्या मा न बेकारेन आखिरुल अमर जिब्रील सीने सराउला गोलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाल्ला द तरफ ने च सुमरा अनवार और तजल्लियात रौड़ी न गए द पसीना के डक और इस्तेदाद द लुस्तोए के पैदा कर नबिया वर्तवी चेकरा नो सरदार कौनैन मुई चेकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक कराची के मजलिस के यो सड़ी मान तपोसु को चीजी अल्लाह तो दुमरा लोई मकबूल नु पुकार दाओ ची दुनिया की पढ़ा लिखा वे कर मां बदे खबर पूरी गई कता सो ख्यालो कई दा पढ़ा लिखा टके ची दे ना उस मुंग दे जमाना किम दा अंग्रेजी ख्वानान जान ता पढ़े लिखे हुई मुंग तो जाहिलान हुई और बेची गिरे प्रीखी अगर तो खुलोई जाहिल हुई नो मुंग त जाहिलान हुई और दुई चीजी जानता पढ़े लिखे हुई तालीम याफ्ता जानता हुई ग्रेजुएट जानता हुई मुअज़्ज़िज़ीन जानता हुई शरीफान जानता हुई मुंग त रजीलान हुई नुज़वाइम चिजागान के लास्ता पसर द सरवी तो त्यान ते लाल दे दजान वीरुला कवि जमाना दासिदा वक्त दासिदे जागान के लास्त पसर द सरवी तो त्यान ते लाल दे दजान वीरुला कवि रजीलाल पासी अब्दुल अजीमा
په شریفانو اعتراض نه کوي زاغان کې لاست په سر د سر وي توتیان تلاندې د ځان ویرونه کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي رزله د زمانه اغا معززینو د زمانه ته رزیلان وي عزیزانو پڑھا لکھا علم خو قرآن دے و حدیث دے انگریزی تا ڈو علم ویلے نشی انگریزی دا سی شے دے لکا لوار چه سٹکوال او پلکوال زدکئی نو چه خسٹکوال او خپلکوال او امبور کې خوس پنه نیول چل زدکی دا لوی لواری بیا پیسې خې ګټل شي پیچکس پلاس پیچکس باندې پیچ خکس کول په پلاس نیول خا دا چل چې کم سړی خزدکی دا خمیستری وی پیسې ډېرې ګټي جولا چې کډای کوي لاندې خپې دادا او پاس ماکو چې څومره سپیډ د ماکو تیز وي عمره ا پیسې ډېرې ګټي ځکه چې کپڑا ډېره جوړولې ٹھیک شو کتا سو خیال وکړئ ټیپسټ انګریزي چې څومره سپیډ تیز وي عمره داغه تنخواه زیاتی خالا سټینو لګي وغیرہ وغیرہ دا سه انګریزي د کولال پجدا د مستری پلاسته او د جولا ماکو دے ډېر انګریزي ویلو سره پیسې ډېرې ګټلې کیږي انګریزي علم نه دی نو پڑھے لکھے دا خلق ځان ته ویل او چا چې قرآن او حدیث ویلي دې ته جاهلان ویل دې نه زیات ناپوهه قوم په دنیا کې بل څه کېدی شي نو ما ته هغه سړي وویل سړی څه و ډېر سرب سړی و وی چې پکار داو چې هغه پڑھا لکھا وے ماوی چې دا الله پارشی کی او خاص حکمت هیڅ پیغمبر تا الله پاک د دنیا د استاد ضرورت نه پیښولو هیڅ پیغمبر دې کې راز داو چې دا قوم ته به دا پیغمبر سبا زما دعوت ورکوي زما کلام به ورته وایي نو دا قوم به وای چې دا د خدای کلام نه دی دا تا پلانی استاد نزدا کړی دی کېدای شي داسې کنه نو الله د دې قوم د دې ګیلې ورکولو د پاره الله پیغمبر تاړو د استاد ضرورت نه پیښولو برای راست به الله د پیغمبر استادی کولا یا د جبريل په ذریعہ یا د القا په ذریعہ یا د الهام په ذریعہ یا د وحی په ذریعہ تاسو پوه شئ بهر تقدیر عرض داو چې پیغمبر ته د استاد ضرورت ولې نه ځکه چې دا قوم سبا داونه وي او دا بانهونه کی چې یا الله مونږ د د خلې ځکه نه منلو چې دا ستا کلام دی چې د د پلانی سړی اوس شاګرد دی نو مونږ دا خیال کولو چې کېدای شي چې فلانی استاد نه زده کړی نو د دې وجه مونږ نه منلو نو دا ګیلایم الله ورکه کړه ستا په مخ کې را پیدا کو ستا په مخ کې لوی کړو بے علم او بے سندا او بیا د قرآن غوندي عظیم کلام قوم ته پیشکۍ لګیا دی دین زیات اعجاز د قرآن بل څه کېدای شي او دین لوی دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرای بل څه کېدای تاسو خیال نه اوس هغه بیا خبره ده چې زمونږ دا زمانہ دا سه عجیب ده مولا تانوی ته سړی راغی وی چې دا پنځه منځونه ولې فرض دي هغه ورته وی چې ولې وی سلور ولې نه دي وی که سلور وی نو تاب بیا ویلې چې پنځه ولې نه دي کشپګ وی بیا بتاویلې چې ولې نه دي وی دا بل قسم جواب واري وی ستا دا پوزه دلته ولې ده
خلا دومره پاک ځای دی او دا د ګړینګو شی په دلته ټومبلی دی دا د ګړینګو شی دلته ولې دی دا وینو چې دلته نه وی نو چېرته په کار دا و چې دا پوزه په دې سټ کې وی ګنده شی دی چې اډو مخ کې وی نه هغه مولانا صاحب کمال کې خدای پاک کړی دا اوس موږ څه خبرو چې دلته دا د ګړینګو شی ولې ټومبلی هغه بچیا تم کمال کې زه څه خبرم چې پنځه منځونه ولې فرض کړي څلور ولې نه دي خیال هم راغی خو خدای کړي دي که زیات تحقیق یې ورشه تپوس ته وکړه دا د دې قوم مزاج تقریر کولو یو سړی وی بای سپی چې چرته یي هلته ملایکې نه ځي سپی چې چرته یي یو راغی وی چې جی دا حدیث رښتیا دی چې سپی چرته یي هلته ملایکې نه ځي وی حدیث خو دی وی نو ما یو سپی ساتلی دی د ورځې م را سره یو د شپې په بړستن کې ځان سره سملو سپی وی چې ولې وی چې د ورځې سپی را سره یم د مرګ ملایکه به نږدې نه راځي او چې د شپې په بړستن کې م سپی را سره یم ملایکه به نه راځي چې ملایکه را نشي نو روح به مې څوک قبض کوي ټول عمر به ژوندی یم هسې وایم دا ستاسو سوالونه دي مولانا تانوي رحمت الله علیه ورته وایي چې خبره داسې ده بچیا چې دې دنیا کې د ټولې دنیا د روحونو ټیکه اسرائیل نه ده اغستې بعضې ملایکې داسې دي چې د سپو روح قبض کوي نو چې ستا سپي سره ډېره مینه ده نو المرء مع من احبه سړی به مغه چا سره په قیامت کې مي چې دنیا کې چا سره مینه خیال هم راغی نو ستا چې سپي سره مینه ده نو گویا تم سپی چې تم سپی نو تا وخت چې پوره شي ستا روح قبض کولو له به هغه د سپو والا ملایکه خدای راولي نو خو سپي ته نږدې کېږي نو تا نه به مغه روح والي دا زمونږ د قوم مزاج دی دا زمونږ د قوم ذهنیت دی عزیزانو تاسو به کله کتلی دا د ساینس استادان کاږه کیڼ په لاره ځي دا د ساینس استاد دی دا د ساینس استاد ماسټر صاحب ته ساینس پڑھاوے او جی اګورم داسې او جی ته ساینس پڑھاوے په پاکستان کې هم لا ساینس شته تاسو دا منلې ده خبره کوئ او دینه پس بم ستاسو دا آینده نسل چې دی ساینس زده کړي زده به کړي ساینس تا نه رستو چین آزاد شوی دی ساینس هغه زده کړی دی چې روس او امریکا ته یېرېږي ساینس هغه زده کړی د ټي وي او د وی سی آر په زمانه کې به ساینس زده شي او د کرکټ په زمانه کې به ساینس زده شي دی خوا وګورئ یو طالب و بازار کې به ډېر ګرځېده نو چې بازار کې به یې چېرته ګړبړ ولیده نو چې راغی کتاب ته به یې کته خو یادول به یې هغه څیزونه نامرګری ورته وایي چې او طالبه خاورې به ملا شي طالبه خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه خدای دې بې خو باسه ګوري کتاب ته او یادوي شینکي خالونه دې نه بعد به تاسو چېرته ساینس زده کوئ چې په ګینټو ګینټو کرکټ میچ ته ناست یئ په ګینټو ورځ یو شپې پکې تېرې شي بل ملک نه چې ریلې کېږي د شپې 2 بجې ورته راپاسي د کرکټ میچ دا قوم به دې نه پس ساینسدانان کېږي او راکټې به جوړوي او ایټمي ذرات به پیدا کوي او هایډروجن بم به جوړوي او جهاز به جوړوي بحري بیړه به جوړوي توپې به جوړوي ټینکونه به جوړوي دا به آیندم په پاکستان کې دا خوب هم لیدلی دی چې دا ستاسو کالجونه او سکولونه او دا ساینس او دا لیبارټرۍ به دا شی زده لیدلی تاسو بچی که یونیورسټو کې دي هاسټلو کې ورته ټي وي ګانې لګېدلي
کور ته چې راشي ټرانزسټر دې ورته اغستی سرک ته روزي او ټرانزسټر یې غوږ ته نیولي نږدې دا هلکان دا چل نو په آرام کښېنئ د اکبر باچا لټ قومه خدای په راستۍ که هېڅ وکړي ځئ چېرته خره سروئ مړزان لوبوئ چرګان جنګوئ سپي ساتئ د مړزانو په وخت کې تاسو وګورئ په دې بازار کې دغه کوئ دا څه قوم دی یا دا خلق دي مړزان لوبول دا د کوم قوم کار دی یا په جنډو خانه کې جنډو سکل یا چرسونه سکل یا اوس یو بل لعنت راوته دی په هیروین ښځې مدد شو ښځې راشه په پېښور کې درته وښیم ښځې په هسپتالونو کې پرتې دي چې هغه هیروین د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بیړي تباه کړه د قوم بچی تباه کړه د قوم مزاج ختم کو خبره خو د ایران کوه 400 نشیان د ګولۍ نشانه کړه په دې اته ورځې خبره د چین کوه چاپیمی به په جاز کې کېنولو د پاس نه به راوغورځولو چې لاندې به راتلو بڼه بڼه به چې مرغانو به هم چېرته غوښه ونه خوړه هغه قومونه دي چې دا لعنت ختم کو نو قومونه جوړ شو ته به قوم جوړېږي هلکانو ته وګوره ټونالو ګولۍ دی دغه د دوی علاج سر قلمول شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد زخو چغی چواما چو اللہ کا پاکستان ترغی پاکستان شی واللہ کا دا ملک ترغی دا سڑو دا زامن و ملک شی چی ترسو پورے دا ملک قانون قرآن شویلوی دمل قانون حدیث د محمد رسول الله شویلوی دا په الیکشنونو او ریفرنډمونو نه کیږي اوس مسلې تپوس کوي جی ووټ ورکو که ورنکو تا د کمی ګناه مانه تپوس کړی دی چې اوس چې د مولا دو پیازه زوی ځان نه جوړ کو اوس مانه تپوس کوي چې ګناه ده که ثواب ته پټه پړون دی غوږونه دې نشته په غبرګو ناست دی چې عثمانه تپوس کوي کم کار چې په 7 کاله کې یو سړی ونه کړی شي هغه په 5 کالو کې نشي که اسلام په 7 کاله کې پاکستان ته راونه رسېدو هغه په 15 کاله کې نشي راسي داسې یو ډونګ دی ټول ملک لګیا دی ټول ملک ښځې او نر چې د پاکستان قانون قرآن پکار دی لګیا دي که نه دي ټول ملک لګیا دی نو د ټول ملک چې کوم شی خوښ دی چا قرآن او حدیث دی د هغې قانون دی د ټول ملک چې ټول ملک یې غواړي هغه نه راولي او چې ټول ملک وایي چې مارشالله ښه شی نه دی هغه دې په زور پې مسلطه کړي سرکاری خلق او غیر سرکاری عوام غیر عوام ټولو لا کلمه تیره کوي چې په دې ملک کې مارشالله پکار ده نه نو دې په زور پې مسلطه ساتلې ده او چې ټوله دنیا چغه وایي چې د ملک قانون قرآن پکار دی او صبر وکړئ ورو زه په دې نتیجه رسېدلی ټول ملک قرآني نظام غواړي خو د پاکستان ښځې نه غواړي ما وی رکاوټ پکې څه دی ولې نه راځي وی جي نور رکاوټ نشته خو دا ښځې دومره لرې لاړې چې دا به ستاسو هغه پلاران د قبرونو نه او نیکونه روزي دا یې رړی ګډې به تاسو بیا په کور کې کېننوئ ته به ښځې ته ووایې چې سپینه بورکه په سر کا او د کور نه به بغیر د مړي ژوندي نه بار نه وځي چې د کپره کې دې اوبه څکي که نه او لاړئ غر کې
شرمېدلی وای او شرمېدی که خیر چې لږ په خېټه موړ دی اول کار یې دا دی چې ښځې نه بورکه لري کړي او بربنډی ځان سره ګرځوي. تاسو د دې علاقې خلک چې کینې مینګه پښتانه مینګه کینې هغه ورځ ما ته چا خط را لېږلی وی پښتنو پسې بد مه وایه کلي کار به دې خراب شي. تاسو پوه شوئ پښتنو پسې بد مه وایه پښتنو پسې بد نه وایم په غربینو لګي د پښتنو حال خو مو ګوره چې پښتنو نه جوړ څه شو. پښتون خو هغه قوم و چې د پښتون ښځې ته به چا کاږه وکته د هغه سر به د ګولۍ نشانه کول. پښتانه داسې وو که نه وو؟ نن د پښتنو حال وګوره راشه مونږ سره په پېښور کې د شپې په 1 بجه وګورئ د سړو نه ښځې د سنیمانه ډېرې روزي سړو نه ښځې بازار کې وګورئ کوچی بازار وګورئ دا وخت صدر کې صدر روډ وګورئ میړی موټر کې ناستې لکه د چپړاسي او ښځه په دوکانونو ګرځي. وایي په ایمان نم لیدلي دي ما وی غار خلکو ته والله کم پرېږدم چې تر څو زما دا ژبه په دې خوله کې چلیږي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به د سړي زوی دی او به کوي څه به وکوي. موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دل معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. وای د مرګ خو یو ورځ د چې رابشي زه به مړ شمه نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي زه به مړ کېږم او په کومه طریقه چې زما مرګ الله لیکلی په همغه طریقه به زه مړ کېږم همغه طریقه. نو یاره پکې د څه سو پورې چې د حق د وینا تعلق دی نو ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے. ممبر دی نہیں د 500 رسۍ چې درته مری تا چولی او هغه رسۍ چغه ووي ته به هله ایمان تیری. عزیزانو ایمان تیرول ډېر ګران کار په یو غلطۍ کې پراته یی یو تیاره کې پراته یی چې جوړ ایمان تیرول دغه ته وایي چې سړی مړ شي جنازه یې وشي او درې څلور زیارت ورپسې صاحب وریجې مریجې وخوټکوي راوخوټکوي او دا طالبان راولي او سپارې ورپسې وي. دا طالبان دومره کمقل دي چې دا سپاره ستا په کور کې پاتانې ووي نو هغه په تا مړي پسې بچي. یعنی دنیا کې دا بیوقوف ترته مذهبي طالبان ښکاري. ما پوی کړی دي چې سړی سړی ته ګورئ که نیک سړی خو سپاره ورپسې بخئ او که پلیتو روټۍ هم ترې وخورئ پیسې هم ترې والئ چې سپاره ونه بخئ بیړم غر کشه تاسو به دا الټه به دا قرآن په تا لعنت وایي. یعنی پاتانې دې خوا وګورئ ستاسو دې کلي کې مالدار ورته مونږ هلته وایو دلته څه ورته وایو ملک یا منبر. دا موجوده منبران چې دي کونسلران دا به ته تانې خو پرېږده په 50 روپۍ به هم تانې ته داسې په روب بوځي. کونسلر صاحب راشه تاریخ مې دی او به وایه ورته خبره کوي نه ټولو وایي که ویلی شي ستاسو د علاقې کونسلر دومره خراب للو پنجوي نو بیا خو ټیک ده که ورشي کونسلر صاحب سلام علیکم خیر جی نور خیر واس خیر خو یاره جی هغه تاریخ لګ خاک پلانی ټیم به ګورو ته ښه داسې کوئ ورته که نه تاڼې ته چې ورشي تاڼېدار ته فایل دې نه ایتلی له عدالت ته نو څنګه ورته کوې خان سلام علیکم وعلیکم خیر خدای وی جی زما کیس ته فایل له عدالت ته نه دی تلی
لار بشي جیل کذر شي ځکه مونږ او کرانی چې زر شي داسې وایي که نه وایي یو کیس ته تانیدار درته دا وایي کونسلر درته دا وایي کروڑونه کیسونه دي په سر دي او خدای لتلی او مال جماعت لرالی چې مولا راشه که نه خدای پاک ته وایي چې زمونږ مړی راتلی دي ما ته کروڑونه کیسونه دي په سر وړي اربونه او پدمونه کیسونه دنیا دې ټوله لړلې ده ستا د فایلونو او د رجسټرونو نه او ته ما ته چې راشه دا تانې والا خدای پاک ته ورشه ورته چې دا سړی پرېږده وبشي او بدبخت قومه چا درته دا پوکی په غوږ کې کړی دی چې څه دې خوښه د هغه کوه مرګ نه وروسته به دې زه وبخم دا درته چا ویلي دي دا خو هغه چا نه تپوس وکئ چې کوم خلق تلی دي لاندې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تېرېده ورته یې سال دی ا بزرگ ورته لاندې نه ووی چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي نو پته به درته ولګي پاس نه څه پوښتنې کوي لاندې پته لاندې خلقو ته ده چې د لاندې څومره زور دی نو زما عزیزانو په دې دوکه کې ګوره چې پرې نه وځئ چې زه به د جنازه وکم ته به خلاص شې زه به درپسې سپاره ووایم ته به خلاص والله چا چې د خلاصۍ اسباب ځان له په ژوند په خپله جوړ کړي نه وو د مرګ نه وروستو دې زه والله که خلاص کما جناب محمد رسول الله لور دا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پلار دلاس نونیوا ورتو یا فاطمہ تو سلینی معاشیتی سوالو کا تپوسو کا خدمت وایا دنیا کے دے کا سکاری ماتے ہوا چیزے حکم وہ بچی اگرہ دا قرآن لزال بچ ساتا دو خزمان راتوشی وہ خوب عوامہ یو سو سپیڑ او تاسو بم راځي ہے زنانه دی مکوا ہے ماما زنانه یو دا زنانه دا زنانه دی دا چې سورکړې سیخوي اور کې قصور پړقي او خزه بارو ګوره دا گیټای ولا او دا دی دا چې کړه بشي چې د کوره بار نشي راوړي دوی لدی چې خپې نه ماتې کړي تاسو باندې کړي دا د معتبرو خزي دغه رنگ کې ګرځي د غریبانو ګوره په بو تتلې او ما خدای د دې غریبانو کورونه دا کام بخت می ولید شیخ صاحب روان کوزړای په سر ده ورپسې شیخنا روانه ورپسې دا بے پدره چروړي دي دا درې سلور روان څوک په ډوډۍ دی او څوک په ګوډۍ شیخ صاحب خیر چا کور والا خپل کې بعد لک پبو میا سے طلب الله دې دا غي چټای جاری کړی او دیره کې ما خاخه کوي ولی کی دي د ورځې وې د ورځې می چې جنازه او چاته نه کوي که د ورځې زما جنازه او چاته کړوا دیره ته مې وړه ناسه نه چې زما د کفن ټوټه چرته پردي سړی ونګوري الله کفن ټوټه ما خو څه کوي چې زما د کفن ټوکرم په ما پرتای چام ستر کی
او پټه را سره قبر ته لاړ شي. آی برحال ما، آی برحال ملک ما، زمون به څه حشري، زمون به څه انجامي، زما عزیزانو دغه قوم به څه انجامي چې د جمعې شپه د هغه شپه وه چې تاسو به اودسونه وکړه چې د جمعې شپه ده چې درود شریف ووایم او په اودس کې وده شي. نن هغه د جمعې شپه چې په پاکستان کې د څومره لعنت شپه الله دې امان راکړي. د دنیا ډمې دا د جمعې په شپه ګډېږي، د دنیا ډرامې دا د جمعې په شپه، د دنیا بلو پرنټ وی سی آرونه دا د جمعې په شپه. ما ته وایي چې دا ولې یاره د جمعې په شپه؟ مال دا قوم پوه دی، دوی پوهېږي. څنګه پوهېږي؟ دوی پوهېږي. زمونږ قوم عجیبه دي. دا ډرامې چې ما د ښار خلقو پسې شروع کړي دي. زما کور داسې دې ځای کې دی او رانه دې خوا یو کور دی، دې خوا بل کور دی، دې خوا بل. د درې واړو د ظالم بچو هغه د ټلویزیون جنډې چې دي زمونږ کور دیوال سره لګوي. نو په سړک چې څوک تېرېږي زما کور مخامخ ښکاري، نو دا ډنډې زما دیوال سره لګي. نو دی یو بل ته مونږ پسې ډرامې کې دا د یو په ځای درې کور کې لګي. درې مال خیر دی. ما دا خلق پرې نه خو، نو دا غریبان خو هم زړه لري که نه چې سړی خو خوشحال کی، ما پسې هم لږ بد وایي. خیر زما کور کې درې ټلویزیون دی یا وی سی آر دی یا هر څه دی، هغه زو زما خدای پوهېږه، زو زما خدای. کور کې خو پرېږده چې زما وس ورسي په دې ملک او زه وی سی آر او ټي وي ته ناست سړی وګورم هم سر به تې قلم کړم چې ته وخت ضایع کوې لګیا یې. د مسلمان وخت دا ډېر قیمتي وخت دی، د دې به خدای له جواب ورکړې. دا دې دپاره نه دی چې ته د ورځ شپې د ملنګي ډرامې وګوره او سهار له لګي یاره ملنګي خو بېګا یاره ملنګي دا ملنګي ستا کپره وچیچه. ملنګی څوک دی؟ خو یو ډم دی که. نو ته به چې سهار را پاسې دې وظیفې به دې کولې، اوس چې سهار را پاسې د ملنګي صفتونه کوي. دا قوم دی، دا ملک. نن ستا تهذیب ورک شو، ستا فیشن ورک شو، ستا تهذیب د ټي وي پرده ده. د ډم چې څنګه شان و شوکت وګورې، سبا د هلکانو ته وګوره ټولو هغسې جوړ کړي. د امریکنیانو لیونیانو چې څنګه سرونه وګورئ، د هلکانو ته وګوره ټولو هغسې سرونه جوړ کړي. رستو لکه چرګ نه چې چا لکۍ ویستي داسې روان. هلکه دا دې ځای کې زونډی به ډېر خوند کوي چې در پسې داسې داسې کېږي، غوږونه دې په ویښتو کې پټ کړي دي. دا څه کې خوار څه ورځو کې د ملکې د زوی واده شوی او ډیانا د هغې انګور ده، هغه یې ناوې لیدلې وه، د هغې ویښته یې لیدلي نو په ټي وي دي کتلي. نو نیانو بورډو لګولو ډیانا کټ، کراچۍ لاهور پنډای کې ډیانا کټ. نو د هلکان به ورته ورغی چې ما ته د ډیانې غوندې ویښته جوړ کړه. نو د ډیانې ویښته چې درته جوړ کړو، نو ته هم د ملکې الزبت زوی ته ودېږي. شرمېدلیا ډیانې که ویښته جوړول خو میړه و، نو ستا میړه څوک دی بېختي وزه. د هغه شرمېدلی قوم. نو ما وی چې د جمعې شپه په پاکستان کې الله دې امان راکړي، دا یو د لعنت شپه ګڼلې. دوی ولې داسې کوي؟ ځکه هر گناه که کنی در شب یدین بکن، هر گناه که کنی در شب یدین بکن، تاکہ از صدر نشینان جہنم باشی. و یرا گناہ چی کئی نو د جمعې پشپای کوا، اره گناہ چی دی خوخی د جمعې پشپای کوا چې د مرگ نرستو د دوزخیانو صدر خوئی کنا. جمعې پشپا گناہ کوای چې مزی چرچے بیا په جہنم کم کوای سر.
عزیزان ورز میں داؤ کہ سردار کونین آغاز د اسلام په غار حرا کې وش بیا په مکه معظمه کې د کومو مشکلاتو سامنا چې سردار کونین توا هغه کدی علماو د بزرگانو تنیز دیر علی نو حیران بشي چې پروردگارا د خپل محبوب د په څومره عظیم انقلاب کې مبتلا د مکه ژوند څومره سخت بیا چې راغی د مکې نه هجرت کوي شپه کې ابو بکر ورسره دی شپه کې ووته کفارو پیرې ودرولې وي چې لار درنه نشي ګورې د مکې نه دوی چې پې ورله پیردار ولاړ دی نسترګې غړی او نظر ته تلی دی پیغمبر ورته په سر خاورې واچولې او ته تیر شیطان راغی چې څنګه چل دی وی جلا نه دي تیر شوي وی خو نیمه لاره مو والا په دغه وخت کې ابو بکر او جناب محمد رسول الله غار ثور ته رسېدلي وو کافر ورپسې لښکر وکړ منډې منډې ډېر چاپېر سوړي دي ټولې سوړې ابو بکر خپل کمیس وشلولو او یې بند کړې کونتر ته حکم وشو چې لاړه شو د دې غار په خوله کې جاله جوړه کوه ګۍ واچوه چې بار نه دشمن ته دا پته ونه لګي چې دې غار ته څوک ننوتي کافر راله غار د پاسه ګرځي یو سوری پاتې دی چې هغې دپاره کپړه نه وه چې صدیق اکبر پکې ایښی وی نو دا خپله خپه یې وغځوله دا پوند یې پاسوري کې کېښ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک د ابو بکر په پتون پروت اوده دننه ابو بکر مارو چیچلو چې مارو چیچلو ابو بکر غږ نه کوي او نه خوځي چې زما د محبوب خوب چرته خراب نشي اسې وایم د عشق د عالم ته وګوره د عشق د انداز ته وګوره مار چیچلی دی او خوځي نه چې زما د محبوب خوب چرته خراب زمونږ د عشق عالم ته وګوره مونږ ته خو که اوس وویلی شو یو نواب هغه آرډر کړی چې څوک به ملا کېږي نه زمونږ په دې کلي کې خلق ویل نه ملا کېږي یا یې چېرته پټ استولی دی ملا یې کو چې رالو نواب ته وایي چې صاحب مونږ کې خو یو ملا پیدا شوی ښه ملا شوی او ډېر ښه وی سبا یې راولئ چې خبرې وکړو د پخوانو نوابانو ته به شاته داسې لویه متکه بالښت په هغې داسې ویستلې توره ایښې ده نواب ورته ډډه والې ده ملا راغی ملا ورته ولاړ دی غریب ملا صاحب علم دې وکړو د خانانو خبرې به مې اورېدلي او بیا ملا سره چې خبرې کوي ملا صاحب نو بیا مونږ سره هلته خانان دي خو چې هغې وي خان و بیا زه وایم بیا نو بیا او نو زه وایم دغه مې چې ورپسې کړي نو سمې خبرې کوي لکه د غلو ډک ډېریه تا کې څه شی دی چې سمې خبرې نه کوي یعنې زه غریب یم ما سره پیسې نشته تا سره پیسې دي نو ځکه ته داسې خبرې کوي که ما سره پیسې نشته ما سره دین دی او دین د یار در به په هزار درمال ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما زه چې په چا مینم که یو ظلمې دی زلفې په لاس کې وځي یو وخت بدی په درس جهان ورنکما که یو ظلمې لاستا په بوسه بر شي
دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما معشوقی دا عاشقانو دینی مال دے زبچال رخپل دینی مال ورنکما پر رحمان دا استاد شندو جام حرام دے سو دخپل وینو جام تاوان ورنکما ما سره چې کوم شی دی د غلو پندو کې آتا سره نشتا سمې خبرې کوه خیر تاسو پوه شئ نامولا غریب ورته ولاړ دی ها خیلم دی وکړو یو چې ټول کتابونه دی وویل او چې یو کتابونه مې ټول صحفات نه دي وی نه نه ګنې تورې تلاش کو ویل مولا صاحب اتا ویلي چې خدای یو دی ویلې چې ما خو نه ویلي چې خدای یو کله ټول ولاړو نواب ورته وی چې ما تاسو ته ویلي چې مولا کېږئ بنا ټیک وه که غلطه وه ویل خان ټیک وه ویل ما درته ویلي چې ستاسو ماده بې غیرته ده که تاسو کې مولام شي نو سپیړ به لیدلی نه دی یو خدایوالي نه به منکري نو یو عاشقان مونږ او تاسو غوندي تاسو خیال راغی قسم په خدای الله دې امتحان را باندې نه کوي استغفر الله استغفر چې د تانه تانهدار خو دې وغواړي کړ او ورته وی چې تا د پیغمبر نامار وخت یالي وای نه خان ما خو ټول او تانهدارانو سره خو دغی کنه دود نه نه خان والله خپل نه دي ماته شي کما غست کدی ونه ورته نو په مخ میته ستاسو مزاج پته چیچک پیجنې پښتو کې ورته سوې نه نه کوي غټه دانی په خوا دې ملک دا رواج چې دا اندوي دي څه دي اندوي نو ویل بیا غټه وخه دې خزو به وي چې کور کې م پخوي دا غټه دانی په ماشوم خاطرې دا اندوي دي غټه وخه نه پرهیز کوي ان دا ماشوم به مرشي او بانګونه مانګونو نن کوټه کې دنن نه بسم لولو چې بانګ وانه وري چرتا نو اندوی ته به رانه وي په دې پاکستان کې چې په خوا هندوانو نو اندوی ته به رانه وي سیکانو ته تاسو سردار صاحب وي هغه زنګلي چیلی ته لکه زنګلي چیلې کنه دا څه بټول ببر صوبرو هغه زنتلاکو ته به مونږه سردار صاحب وي او هندوانو ته به سیټ وي سیټ کاغه هندو به د خدای خوار او سپیرو مونږ ورته سیټ صاحب وي ځکه زمونږ ذهنیت غلامانو پیرنګي ته به صاحب وي صاحب ذهنیت زمونږ داو یو ماشوم د دانه انده وای ولا راوست چرانه دا ماشوم باندې لګلاس و دا دانه مين دی وی او ته مين دا وای چې دا خش هغه چې دا څور ورته کتل دی ول چوف وای د دې ماشوم بډای نیاشتا یو نیا خوښتا وی هغه چرته کلمه ویلې ده نو دا دانه زکه خراب شي انیا د کوټې نه رامنډ کی چې ورانه خلمه دې ماته شي کپه د اتو ورځو کې نیم کلمه ویل دا زمونږ د ملک او د قوم زړې خزي سپینګری وګورئ فلحال اوس سپینګری وګورئ کاکا پویترو آخر رکعت کې تڅوي یاره مولا صاحب نه څه پکې وې خدای دې ورکه څه پکې وې وای زه پکې درې ځله قل هو یا هغه لوی الحمدلله راځي وای کنه ټرای وکړئ دې سپینګیرو کینی اوس در کې یو بوډا را پاسو مزما عزیزانو د بوډاګانو مردا سي تیر دی چې عمر ټول ختم شو تورا ګیره مې شو سپینه زه حیران یما چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ د بوډاګانو عمر ټول داسې تیر شو آئنده نسل تربیت په ټي وي او وی سي آر باندې کیږي د آئنده نسل تربیت په
کرکټونو په فټبالونو باندې کیږي د دې نسل انجام بچي او د دې بوډاګانو انجام بچي سوچ دا سوچ چې بوډا ته کم خوا نه رااله او کم خوا روانه او ځوانه ته کم ځای پیدا یې څه کوي او په نتیجه دې سوچ شته چې څه به دې نتیجه یې تعلیمونه نشته د تعلیم جنازه وته ستا د ملک نه بیه والا وګوره درخواست نشي لیکلی کس لیکلی شي کوه بیا بیه کنه ایم اے چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری یو دا جونیئر کلرکے پوسٹ چروزی دا بیے 2 لکھ درخواست ورته شي 2 لکھ بار ملک ته چلار شي په نور او ګرمۍ مزدوري وکي چې راځي ښځو ماشومانو له څه کپړې راغستي د دوی ایرپورټ والا په ډبل کسټم ولګي اے تور بلا مخرا خدایم هلاک کا چې هلاک شي خپل ملک دیم د روټۍ درک نه لګي د بار ملک می مزدوري وکړه او رالم په ایرپورټ د بکس پرانیستو سدی ته پټ کړو په سدی راته کسټم ولګي تاسو د داسې ملک خلک دا زمون اعمال دي مختلف شکل کې مونږ باندې حاوی کیږي لګیا بیه والا درخواست بنشي لیکلی پاستے کو بیے ایم اے دیو کو ڈبل ایم اے نو ایم اے چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری لا دیو کرا لا کمل کے اسے گے جی مالا کړه دا نو ګرځه چرته مورونه واپ کچرو کې نور څه خونښت نو زورته میں چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری قرآن هم پرېخ ہے چې په قرآن سره بیکار شي تعلیم کوي دا د قرآن طالبانو ته دوی تعلیم یافته نه وي دا نه وي چې دا طالبان تعلیم دا چڼي دي چڼي مڼي تاسو ورته چڼي مڼي او تاسو چې دا سنبای بربنډي کړی دی په میدان کې ګډ منډي وای تاسو چڼي مڼي نه یې ای شرمې دلو اره ادرمسال موم ښکاری نکرې مچولی یو خزو درته دغه لګولی کیمرې لګولی چې وی ګورم دغه وګورم په دې کرکټ کې یو دی هغه ډېر خزوان دی عمران پیژنې خو عمران ایته کیمرې لګولی د لاهور د جنگ منس پاڼې د تیری جمعې وګورئ د کراچۍ د جنگ منس پاڼې وګورئ جنکو پتلینونه اچولی دي اکیانې ورسره دي او کیمرې نیولې دي او د کرکټیانو تماشې کوي دا هغه ملک دی چې چاله اسلام را روان دی اسلام سخوړ دی چې راشي دا ټول به یو سي هر څه به پاک شي زما عزیزانو په دې ملک کې کوم حال چې ښځو جوړ کړی دی واورئ پښتانه یې او د ډېر ښه علاقې پښتانه یې د هغه خدای خاطر وکړئ چې چا پیدا کړي یې ښځو له واګې واچوئ لوړه جنکو باندې کالجونه او سبقونه مه وایئ که نه نو د سټ په ویښتو به دې د درېیمې تبه ورکېږي دا مې واو چې دا کالجونه او جنکۍ او دا سپین بوټان او سپین ډرس او دا نو بیا د پښتو نوم ماله پښتو نوم ماله عزیزانو عرض داو چې سردار کونین د عشق دا علم دی
د مینې دا عالم دی. مار چې چلی دی او خوځي نه چې زما د محبوب خوب کې چرته فرق را نشي. سترګو نه بې اختیاره اوښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک پرېوت. سترګې پرانیستې. ابوبکر ولې جاړې؟ وایي صاحب ډېر وخت شو چې مار چیچلی خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي، خو دا سترګې مې ډېرې ګستاخې وې دې نه بې اختیاره اوښې ستا په چهره انور پرېوت. وایي ښه کوم ځای دی مار؟ وایي دې سوړې. مار ته ویل بار راشه. مار بار راغی احترام کوي. سردار کونین ورته وایي چې بدبخته د ابوبکر دی ولې وچیچه؟ مار ورته وایي یا رسول الله غصې را باندې مه کوه، اول د چیچلو وجه رانه تپوس وکړه. 600 کاله وشو چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کړی چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي چې نامه به محمد وي. په مکه کې چې د قوم نه تنگ شي بیا به هجرت کوي مدینه منورې ته. په لاره کې یو غار دی سور نامه د پاغې کې به د قوم نه پټ وي. نو یا رسول الله 600 کاله وشو چې ستا د دیدار په انتظار په دې غار کې ناست ما. ټولې سوړې ابو بکر بند کړې د خپل کمیس په ټوټو. دا یو سوری پاتې چې ما پکې تا ته کتل هغې کې د پونده کې خوا والله ستا په مینه کې داسې غرق ما چې په ځان پوه شوی نه یم او په ابوبکر مې چک لګولی. دا د مار عالم و د مینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مار. عزیزانو غار سور نه اوته هغه کونتره چې چا د غار په خوله کې جاله جوړه کړې وه او هغه یې چولې وه. حاجیانو صاحبانو ته پته ده په کعبه او مدینه کې چې څومره کونترې دي دا ټولې هغه نسل دی چې کومې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشت پناهي کړې. دا هغه نسل تر ننه د کعبې په خوا کې او د رسول الله د روضې په خوا کې هغه نسل کونترې اوسي. مدینې ته لاړ. مدینې ته خلق راوتی دي استقبال ته پکې وړې وړې جینکۍ دي داس تمبلونه ورسره دي. سردار کونین اوښه مبارکه چې راښکاره شوه نو جینکو تمبلوال شروع او ورسره غزلې وې. الله هغه غزلې وه زمونږ جینکۍ هم غزلې وې سکولونو کې ورته ښایي غزلې پریت ورته ښایي میچونه ورته ښایي سلامي ورته ښایي. بار ملک نه چې څوک راشي زمونږ جینکۍ ورته ګډې راګډې کي که نه نو هغه هم جینکۍ. هلکانو ته انګریزي سکولونو کې عدنان انګلیش میډیم سکول پلانې میډیم سکول پلانې کورونو کې جوړ شو. سهار چې ګورې د ماشومانو له توتونګي ور اغوستي دغه پتلونګي غوندې او ټایان یې ورته تړلي. خدایم خوار نه که چې خوار نه شي. و بدبخت قومه دا خو 20 کاله وشو چې د مسلمانانو ملک دی نو د پیرنګي خنزیر قوم لباس اوس یعنی دا سبق دا پتلون وای پتلون سبق وای دا ټای د پیرنګي مذهبي شعار دی. دا د صلیب نشانی ده چې وای مونږ عیسی علیه السلام داسې پانسی کړي. دا د هغې مذهبي رسم دی. په تاسو ګلای پرېوتې ده چې تا ټایي ماشوم ته هم تړي. صاحبه د سکولونو مختلف سپینې جامې خړې جامې لکه عام سکولونو کې ملیشې جامې دي ټوپۍ ورپه سر کړي په دا ټیک ټیک. نو میډیم سکولونو ته
ماشومان چې سهار وختي مور را پاله الا ځواني مخ نه وخت نه را پاسي پتلون کې کله دواړه په یو کنسه کې ومنډي کله څه بلاوشي کله څه بلاوشي په دې قهر دا قوم اخته والکه دلته شته میډیم سکولونه سبقونه پکې خزي خي ډېر خشه انګلیش میډیم ویم چې انګریز میډیم کې په سبق ہویا کنه نئے میں چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری چې انګریز میډیم سکول کې پکې ہویا کنه په دې ملک کې بدغه سي تورای خرڅي او د خدای په قهر دی ولا مور مخته کړی دا او دا مخته دی دا ماشوم دی د خدای په قهر مخته کړی دی چې سار وختي میډیم ته کله تتنګي ورغوندې او کله ولا څه چل کې او کله ولا څه چل دا قوم جنکې دی وړي تنبل ورسره و یا رسول الله مونږ ته اجازت تنبل غږی او غزل وی ورسره دا اشعار امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې نقل کړي اجنکې وی طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما داع الله داعي ود مدینه خلقو نن په مونږ د سور لسمې سپوږمۍ راوخته تمل غږیو دا غزل ورته اوس سپوږمۍ څه شی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن په مخ کې سپوږمۍ څه شی هغه حسن چې یو شپه داسې پروت دی او حضرت عایشه ورته ناسته کله د ده چهره انور ته وګوري او کله سپوږمۍ ته وګوري بی بی عائشہ فرمائی والله چې ما به د چهره انور ته وکته او بیا به مې سپوږمۍ ته وکته نو سپوږمۍ به راته تته ښکارېدل هغه مخ رحمان بابا وایي که نه وایي نه به ګوري رحمان ولې هغه مخ ته نه به ګوري رحمان ولې هغه مخ ته ملائکی چې د حسن تماشا کا چا د حسن تماشا چې ملائکی ستاو زما به څه حسن زمون حسن به څه شي زمون هو ایو سړی ما سره جګړه ووي چې ګیره والا خسته نه ګیر خیله خسته ما ورته وی چې ګیره والا خسته هغه نه ګیره والا نه ګیره والا په مخه واخه والا یو دا مال فیصله بوس څنګه کی ورازه بار سرک ته وزو چې چانه تپوس مال بس سرک ته وزو او تپوس دا کو چې کم سړی د دې طرف اړونګه سړی راغی هغه نه به تپوس کو چې ګیر خړېله خستې او کا ګیری والا خستې نو کار څه وي و چې راو ته کنه زاغ زمانہ کې بجلیګر کېو یو کوټ پتلون والا خور اجمال کړه راغی او ډېړې غر کا شمال دې بڅنګ وای چې ګیری والا خستې نوڑا کے میں خیالو چو خو شرمیدے خو سمو شرمیدے سڑے راغے مال بھائی بات سنیں پشتو بولتے ہیں آپ یا اردو باتیں اردو بولتے ہیں جی فرمائیں مال ان کے اور میرے درمیان میں جھگڑا یہ کہتا ہے کہ داڑھی منڈا خوبصورت ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ داڑھی والا خوبصورت ہے اب فیصلہ یہ ہے کہ اس طرف سے پہلا جو آدمی آئے ان سے پوچھیں اب خدا کا اور آپ کا اختیار ہے اس سڑک میں درزی کی چھ دے وہ سنگا ہوئی چھ تاغ سڑی ایمان تا گورا ماتوی مولانا صاحب ایک شریفوں کی دنیا ہے اور ایک کمینوں کی دنیا ہے شریفوں کی دنیا میں آپ خوبصورت دلیدو در تویم زگورا دا اوریدو کسی ډېرې نه کوم دلیدو در تویم دا د پیرنګیانو د ګلجې مې چې درته وي زه په ګلجه کې 4-5 کاله پاتې شوی د هندوانو په مندر کې 3 کاله پاتې شوی د سیکانو په ګوردواره کې 3 کاله پاتې شوی
ما تداغي ان او لن معلوم. واخر دعوانا ان الحمد